دغه قبر د ښایسته کولو دپاره په الله مې د قسم د دنیا یو سکند قیمتي دی. ګورئ یو منټ قیمتي دی. قرآن مجید د عزت کتاب، قرآن مجید د احترام کتاب دی. د ابو جهل زوی دی، ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنہ ایمان یې راوړو، قرآن به یې راواخیستو، د خپل سینې سره به یې ولګو، هذا کتاب ربي، هذا کلام ربي، دا زما د رب کتاب دی، دا زما د رب کلام دی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته چې کله جامع شهادت میلاویږي او د شهادت ټیم یې راغی، زما عزتمندو چې کله په چړه باندې ووالی شو، په دغه سخته موقع باندې چې د هغه د جسم نه وینې روانې دي، لیکن په دغه سخته موقع باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قرآن پرې نه ښودو، په دغه سخته موقع باندې د قرآن تلاوت شروع کړو. صبغة الله ومن احسن من الله. بل طرف ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې امامت ورکوي، ظالم راغی شاته نه چړه باندې والو، په دغه ټیم کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قرآن تلاوت کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله راوستو، میدان ته راوستو، سزا ورته ورکول شروع شو، په یو چابک په وهلو باندې به د قرآن تلاوت کو. پندو دا قرآن به مونږ تاسو نه پرېږدو، دا به د خپل سینې سره مضبوط نیسو، دا به د خپل زندګۍ یو مضبوط مقصد ګرځو. عزتمندو زمونږ دا خویندې او میندې ناستې دي، زه به د زنانو باره کې